د ډي آر سي کمیټې کالاکوټ، مټې او چوپیال د مشرانو په وجه د تیرې یوې میاشتې نه را روانه د دوو فریقو په منځ کې سخته تنازعه آخرکار د جرګې په ذریعه پر ورورۍ کې بدله شوه. دا تنازعه یوه میاشت مخکې د تیر وخت ناظم او د موجوده پاکستان تحریک انصاف رهنما ملک اخترعلي خان او د مفتي وزیرزاده په منځ کې د دروشخیلې په کس کلي کې د جومات په سر د یوې جګړې په سر شروع شوې وه، کومه چې د مرګ جوبلې په اخرنو مرحلو کې داخله شوې وه. ولې د جګړې نه فوراً وروستو د ډي آر سی کمیټیانو مشرانو چې پکې د کالاکوټ خورشید خان، شهید علي خان ایډوکیټ، رحمت علي خان، نیثار خان، اکبر باچا، شفیق، عبدالله خان کالاکوټ، د محکمه پولیس د طرف نه ایس پی انویسټیګیشن اجاز خان، ایس پی اپر سوات بخزاده، ایس ایچ او مټه بخزاده، ایس ایچ او کالاکوټ محمد زیب، چیرمین مټه پریس کلب جهانزیب لالا او صدر مټه بازار محمد زبیر شامل وو. ډیر زیات کوششونه شروع کړل او تیره شپه دا تنازعه د شرایطو په بنیاد سره د جرګې په ذریعه ختمه کړه او دواړه فریقین یې د یو بل سره سینه په سینه میلاو کړل. جرګې د دوی نه دا لفظونه واخیستل چې آینده دپاره به دوی د روڼو په شان د یو بل سره میلاویږي. په دې موقع د تیر وخت اپوزیشن لیډر احمد خان، سابقه صوبایي وزیر قاری محمود، ډاکټر امجد، قاری رحیم الله، مفتی نصر الله خان بابر او هم دغه شان د علاقې نور مشران هم موجود وو. دواړو فریقو د ډي آر سی د ممبرانو او د علاقې د مشرانو په چوتو الفاظو کې ستاینه او شکریه ادا کړه او د ملک او د علاقې دپاره یې د امن دعاګانې وغوښتې. په دې موقع ارشاد خان ایډوکیټ، خورشید خان، ایس پی اجاز خان، مفتی وزیرزاده، ملک اخترعلي او داسې نورو مشرانو څه خبرې کړې دي چې ستاسو تر مخه کوي. د دې جرګې او د دې کمیټې چې څومره کوششونه او بیا یو 3 ورځې مخکې چې کله ایس پی اجاز خان راغی او یو ځل بیا د دې کمیټې او د دې روغې جوړې دپاره چې تاسو په دې کې اثرینو بیا کوشش وکړئ، الله رب العزت نن موږ په دې کې کامیاب کړو. دا د الله تعالی احسان و چې نن موږ الله تعالی سخرو کړو او دا غټه خبره وه چې د دې محلې وه یو ډېره غټ ایشو ته جوړه شوه نه په هغه کې الله تعالی زموږ مدد وکړو او کامیابي وشوه. او که څه لږ ډېر پاتې نه سبا به انشاءالله هغه ایشو موږ ختمو. موږ به سبا بیا هم په تاڼه کې میټینګ کوو. کم د امام دا انتخاب چې دی نه دی موږ چې کم سوچ کړلی چې په هغه کې موږ قاری محمود صاحب سره کینو او د بارک الله صاحب د دوو تنو نه موږ مشوره لو او غیر متنازع سړی به موږ د جومات له راولو. دا د کمیټۍ په ذمهدارو کې ده. نه انشاءالله دا به موږ سر ته رسو. نور ایشو نشته، کیسونه واپس شوي دي. اختر خان دلته راغلو او د ټول علاقې خلکو او د مشران چې راغلي نه دا د مفتي صاحب دلاله دې ډېر لوی درناوی ورکړی شو چې تاسو کو دغه جنګ شوی دی، ستا یو رتبه ده، ته مفتي صاحب ته امام یې، ته ستا چې کم خبره دا وکړه چې زه د امامت نه کوم رضاکانه طور تا دا پرېښو، دا ډېر خوشانین خبره ده، ډېره لویه خبره ده. الرحمن الرحیم. د علاقې ډېرو درنو مشرانو، سرکاري افسرانو، د صحافت ملګرو، السلام علیکم. زه ستاسو د ټولو شکریه ادا کوم او په دې وجې ډېره زیاته ځکه شکریه ادا کوم چې مفتي صاحب زمانه په عمر ډېر کشر دی خو په منصب زمانه مشر دی. ما پسې مونځ کړی دی. څه واقعیات داسې راغلل چې هغه ښې طرف ته نه وتلي. زمونږ او د دې یو بل نه څه طرفه معلوم نشته. زمونږ روري ده، موږ یو بل سره ډېر د پلار په نیکه خپل یو ځای پاتې شوي یو، روري یو ده. څه طرفه چې کله د چا د کور د یو بل سره نه نو د هغې نه بله غټه خبره نشي کېدی. نو زه ستاسو ډېر زیات شکرګزار یم چې تاسو زمونږ هغه روري موږ له روغه کړه او انشاءالله زه به ستا هم خیال ساتم. ما ته ډېرو خلکو دا ویتلل خو زه دلته کې خپل راتلل ځکه یو توهین نه ګڼم چې دا زما کور دی او سهار چې درونه وران شي او مازدیګر روغ شي او په هغې کې د علاقې خلک کم کردار ادا کړو، زما سره داسې الفاظ نشته چې زه ستاسو شکریه ادا کړم. علمایو
مونږ د صلح د امن هغه د نورو خلکو نه زیات خوښو. بهرحال څه مسله چې راغله ښه نه ورغلې، ظلم شو، زیاتی شو، د جماعت بېعزتي شوه، د مدرسې بېعزتي شوه، د یقیني طور باندې. لیکن هغه یو مقرره خبره وه. مقرره خبره کې هغه مطلب دی چې سړی وایي دا ولې د الله د طرفه فیصله د تقدیر دی چې نن زموږ هغه مسله هغه مطلب دی چې خیر ته ورسېدله. خصوصا د کلاکوټ کوم چې DRC کمیټي د مسلطي کمیشن دی، بیا د چوفریال چې کوم مسلطي کمیشن دی، بیا مطلب خصوصا د SSP انسټیګیشن ملک اجاز خان، او بیا مطلب دی چې څومره چې افسران دي، یقینا د هغې مطلب دی چې رول هغه مثبت دی کې یو طرف ته جوکاو هغه بالکل نو. الحمدلله نن مونږ مطلب دی چې په یو هغه مطلب دی چې ځای کې ناست یو، الحمدلله زمونږ هغه روغه هغه مطلب دی چې خیر ته او سر ته ورسېدله. زه ټولو مشرانو هغه شکریه ادا کوم. والسلام. زه د احمد خانم ډېر مشکور یم، د دیو د حکومت او د دیو د عبدالله خان د چیف منسټر صاحب هم ډېر مشکور یم چې ماته دا بالکل عیا خبره ده چې دیو په دې کې بالکل انټرفیرنس نه دی کړی او د یو ښه سوچو او د یو ښه مثبت طرف ته تللی دي. نو دا ماته معلومه ده که څوک یې مني او که نه مني، خو زه به ذات خود زه منم. زه د الله تعالی ډېر شکرګزار یم چې دا SP انویسټیګیشن موږ ته یو ډېر لوی ټاس راکړی او ما سره ډېر لوی فکر و چې یاره داسې ونه شي چې موږ په دې کې ناکام شو. نو زموږ ټیم، زموږ خورشید علي خان، زموږ وکیل صاحب، زموږ نورو ملګرو شپه ورځ کوشش وکړو او د هغې په کوششونو باندې او زه د دواړو فریقو ډېر لوی شکرګزار یم او شکریه ادا کوم چې هغوی زموږ ډېر لوی خاطر توازن وکړو او دا مسله یې حل کړه. الله تعالی دې دوی له د دې اجر ورکړي او دا محله دا کلی دی خدای پاک رونه کړي او دوی دې دا کړی دی او دا محله دې الله پاک د خوشحالونو ډکه کړي.